أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوه إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. حکمنا وشو پر جهاد پر صورت کی چرا توحید او د سنت د خدمت لپاره بدنی او مالی قربانی پیش کړي لیکن چې په معاشره کې جنگ جګړې دشمنیان وي او بغضونه وي فسادات وي تاسو وایي د توحید او د سنت خدمت کولی دشمنی دې د بل سره استعمال او جان د توحید او د سنت د اشاعت بزیر بدی دشمنی کې کوي زیاتره چې کوم لانجی اغوی د معاملات په وجه لین دین کې مسله جوړه شي خفګان او لانجه جګړه جوړه شي دیو چې الله رب العزت په دې دوه آیتونو کې د لین دین متعلق د معاملات متعلق حکمونه بیانوي دا یو ساتي چې بنیادی لحاظ سره د لین دین څلور قسمونه دي کوم چې دې آیتونو کې څو قسمونه دي یو وی د قرض یو وی لاس خلاص پیسې ورکا شیته واخله یو وی د قرض په دوه قسمه دي کله کله داسې تاسو سره پیسې دي او هغه سره شی دی نو اوس پیسې تاسو سره نشته هغه سره شی دی تا ته هغه واخیسته او دې پیسې به بیا درکړه هم قرض دی کله کله داسې دی چې پیسې موجود دي لیکن شی لا نشته هغه په لار باندې لاهور را روان دی پیسې ورکړي شی قرض نو دا یو قسم
کله به شی موجود وي پیسې به نه وي، کله به پیسې موجودې وي شی به نه وي، کله کله به دواړه نه وي موجود، نو دا په قرضو کې نشي راوستی، دا بیا سوچه سود کې راځي. لکه مثال طور سره خالد بای دی، ده سره ګډونه شته دی نه، ما سره پیسې شته دی نه، د ده په ملکیت کې ګډونه نشته، زما په ملکیت کې پیسې نشته، چې ملکه خالد به ته چې ګډ واخلې که نه هغه به زما یي بس او پیسې مې درکړې ښه هوایي معامله ده، شرعاً د دې اجازت نشته، لازما چې دواړه شیزونو کې یو شی موجود وي. ٹھیک ده؟ لکه چواره وغیره کې اکثر داسې وي، شی نه موجود پیسې نه وي موجودې. ښه چې د یو دی د قرض معامله، دویم دی لاس په لاس معامله، خو تاسو پېژنئ که دریم دی د ګاڼې معامله، د ګاڼې معامله، او څلورمه ده د اعتماد معامله. یعنی قرض دی خو لیکن باقي کې اعتماد وشو، تاسو اوس په دې باندې څه پوه یو نو یو شو د قرض معامله، یو لاس په لاس، یو د ګاڼې، او دریم اعتماد. روپیه الله د قرض متعلق خبره کوي، خو یو خو هغه قرض دی که نه، مثال طور سره یو کس دی تاله راغی یار پیسې مې پکار دي، ته ورته ویې واله بیا مې مال راکړې، یو خو هغه قرض دی. یو قرض دا لین دین په موخه کې چې کوم قرض کېږي دلته د هغه مراد دی، ځکه خبره د لین دین ده که نه. الله فرمایي یا دا خطاب تیر امتونو ته نور شوی دی، دا ما او تا ته کېږي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، کله چې معامله کوئ تاسو د قرض الی اجل مسمى، تر نیټې مقررې، فاکتبوه لکي هغیلا. دو خبرې به وشي ښه. یو خبره سره چې دوکان ته ورغلې وروره دا غوړي راله راغله پیسې به درکړم، ښه لومبۍ خبره ده پیسې به کله راکړې، نیټه مقررول دي او نیټه هم مسمن ایگزیکټ ټایم ښودلی دی. دا نه ده چې یاره د ګرمۍ په موسم کې به درکړم، کومه ګرمي 2020 21 22 ښه نو ګرمۍ موسم کې کومه میاشت کې په جون کې به درکړم، کوم جون کې به راکړې، جون 2020 کې به درکړم، په کوم تاریخ به راکړې، نو هغه فکس ټایم مقررول خبره رسې، یو نیټه مقررول دي فکس. دویم فاکتبوه، ښه صبر وکړه کاته راواخله چې وي ټایم به مقررول وي. دویم تاسو که د خیال دا شو قرآن کې به دا الله بیان کړي، خیر دی انصاف وکړي. ستاسو خو پته ده دا ډېر بابرکته کتاب دی، دا د ټولو نه ډېر کتاب دی، دې سره برکتونه راځي، ثواب میلاویږي په هر فلس کې. کله دې خبرې ته سوچ نه کړو چې ما ته الله د لین دین احکامات هم په دې کتاب کې بیان کړي او یار دوه خبرې شوې. اوس ګوره مخکې وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، او خامخا لیکل لیکئ په منځ ستاسو کې کاتب لیکونکی بالعدل په انصاف. څوک چې لیکل کوي که نو هغه دې لیکل کوي د انصاف مطابق، هغه لیکل کوي د ځمکې معامله ده، نو داسې د انصاف مطابق لیکل کوي، دا نه چې د یو کس پکې طرف وکړي او بل نقصان کوي. ولا يأبى كاتب أن يكتب، او انکار دې نه کوي لیکونکی د لیکلو کما علمه الله، یعنې لما علمه الله، دې وجې نه چې تعلیم ورکړی دی دلره الله، ښودنه کړې ده
ताल निकलुस दर्जी नो چې هغه تا ته وایي راشه لږ لیکلو که دا معامله زموږ ولیکلو ته ولې انکار کړي تا له پکارداري چې ته حاضر شې او لیکلو کې اوس ګوره یو کس خو کاتب دی که نه منشي که نه یو کس کاتب دی معامله لیکي نو هغه خو به هغه څه لیکي چې څه ورته بیانېږي که نه داسې نه که نه بیان به ورته څوک کوي الله فرمایي وليملل الذي عليه الحق او خامخا بیان دی کوي هغه کس چې په هغه باندې دی قرض جی یو قرض ورکوي بل قرض اخلي یو معامله کیږي لا پیسې مکملې موجودې نه دي نو په داسې موقع کې کاتب خو لیکل کوي که نه کاتب خو لیکل کوي که نه نو دا بیان به ورته څوک کوي چا باندې چې قرض دی دی به ورته هغه قرض ورکوونکی به هم داس کوي خو دا چا باندې چې قرض دی دی به ورته وایي یار ولیکه چې په ما باندې د ده دومره پیسې پاتې دي فلانکي کال فلانکي میاشت فلانکي تاریخ باندې به زه ورله ورکوم وليتق الله ربه چونکې معامله د پیسو ده دغه ټیم تقوا هېره شي نو الله بار بار فرمایي او خامخا یریږي دې د الله نه ربه چې رب د ده دی ستا رب دی ستا پالونکی دی رزق دله درکوي که نه درکوي تی پاللی یې که نه د مور په رحم کې پاللی یې که نه چې پیدا شو د مور د سینو نه یې لپې جاري کړي دي که نه رالې کړي تربیت یې الله کړی دی که نه دی کړی چې کړی دی دی په هغه اعتماد وکړو د هغه نه ویې وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا او کمی دې نه کوي دا لیکونکی منه د دې لیکلو نه شیئا هیڅ یا کمی دې نه کوي دا بیانونکی د بیان کولو نه شیئا هیڅ دا څوک چې ورته وایي که نه هغه دې په بیان کې کمی نه کوي څوک چې لیکل کوي هغه دې هم په لیکلو کې څه کمی نه کوي کله کله یې په بله باندې راشي یو کس وي هغه ضعیف دی ډېر بیمار دی هغه بیان نشي کولی اوس هغه حاضر جرګه د جرګې ته هغه حاضرېدی نشي ټیک شو که دغه رنګې مثال طور سره سفیه دی بېوقوف دی هغه په شپږ شلو یو سلو شلو کې فرق نشي کولی یو کس و ښځې ورته ویل دا غوا بوزه او 3 شلې باندې خلاصه 4 شلې باندې ټیک پخوا زمانه دې چې کور ته راغلی ډېر په خوشحالۍ راغلی ویې وه ښځې ورته کبالو ته ماته ویې د کار نه خو نن کوي ویې کار کوي څه کار یو کس و هغه ماته چې په 15 شلې راکړه ما ویل نه ما ویل کلم نه ما ته بیګم صاحب حکم کړی دی چې دا به په اویا اتیا روپۍ باندې خرڅې زه هغې نه ارزان نه درکوم هغه ویل ته ټیک ده نو داسې قسمه ضرورید هم وي داسې قسمه سفیر هم وي چې هغه په لین دین باندې نه پوهېږي سفیر یا مثال طور سره څه بل څه وجې نه هغه بیان نشي کولی مثال طور سره ګونګی یا زنانه د هغه راتلی نشي جرګې ته خیال دې ستا که نه بیان نشي کولی بیان د بار نشي راتلی یا مثال طور سره څوک پنجابي دی هغه ستا په ژبه نه پوهېږي ته د هغه په ژبه نه پوهېږي اردو ته له درځي خو هغه له نه ورځي هغه سره په پنجابي کې اوس معامله کوي دا به څه کېږي خیال دې ستاسو که نه الله فرمایي فإن كان الذي عليه الحق نو که وي هغه کس چې په هغه باندې دی قرض سفیها بېوقوف او ضعیفا یا کمزوری او لا یستطیع ان یمل یا طاقت نه لري د بیان کولو هو دی فلیملل ولیه نو بیان دې وکړي ولیه د ده نایب د ده ولی د ده نایب بالعدل په انصاف یعنی دې د ځان پسې بل کس خپل لایق مقرر کړي نو بیا هغه دې هم د انصاف مطابق بیان کړي نو ګوره یو خبره لیکل
یو خبره نیټه مقررول، فکس نیټه مقررول. دویمه خبره لیکل کول. دریمه خبره لیکل په انصاف کول. بیان چې کوي نو هغه کس وکړي چې په هغه باندې قرض دی. بیان چې کوي نو بیان په هغه کس کې چې هغه باندې قرض دی. که د څه وجې هغه بیان نشي کولی، د هغه نایب به راځي او د هغه نایب به بیان. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، او گواهان مقرر کړئ دوه تنه گواهان د سړو ستاسو نه. معامله ده، لین دین دی، د قرضو معامله ده. الله رب العزت فرمایي په دې موقع کې څو سړي گواهان مقرر؟ دوه سړي گواهان مقرر. فإن لم يكونا رجلين، لکنوي دوه سړي، فرجل کافري یو سړی، وامرأتان او دوه ښځې. لس ښځې وکړه، دوه سړي پکار دي. که دوه سړي دي بیا یو سړی او دوه ښځې پکار دي. دا گواهان به څنګه وي؟ دا گواهان به زما دپاره کسان یا د ستا دپاره کسان وي؟ الله وینا ممن د هغه چا نه ترضون من الشهداء چې ستاسو پسند وي د گواهانو نه، چې د دواړو پارټیانو کې هېڅ اعتراض نه وي، دواړه پرې متفق وي. خیال دی ستاسو؟ یار سوال راځي، یو سړی او دوه ښځې ولې؟ څلور ښځې ولې نه؟ یو سړی او دوه ښځې ولې؟ د دې وجې تضل احداهما، که خطا کېږي یوه د دې دواړو نه، فتذکر احداهما الاخرى، نو یاد دهاني به کوي ورته یوه د دې دواړو نه دا بله. لکه ښځه ده که په دې معاملاتو لین دین کې د ښځو نه اکثره ډېره داسې اکثره داسې وي. نو الله رب العزت فرمایي چونکې ښځې په دې معامله کې ایکسپرټ نه دي، په دې معامله کې مهارت نه لري، نو دې وجې نه یو سړی او دوه ښځې. نو که یوه ښځې نه خطا کېږي دا بله به ورته یادي. تاسو پته ده چې کله عدالت کې ګواهي اخیستلی کېږي چې دوه سړي دي که نه، د هغې طریقه کار به دی یو سړی بې راوغوښتی شي، هغه نه به ګواهي واخیستې شي، وبه لیکلی شي، هغه ته به وایي حساب، بل طرف نه به هغه ملګري ته اواز کړي راشه ته ګواهي وکړي. که دواړو بیان کې لږ هم تضاد راغو، لږ هم ګډوډتیا راغله، ګواهي کالعدم شو، په نشتي حساب نه به قبلېږي. د ښځو معامله څنګه ده؟ دوه ښځې ګواهانې دي که نه، دواړه ښځې به په یو ځای راغوښتلې کېږي، دواړو نه به په یو ځای تپوس کېږي، یوه به بیان کوي، هغه به وایي ټیک وایي چې چېرته دا یو خطا کېږي، دا بله به ورته وایي خورې خبره داسې نه ده، داسې پوهېږئ په خبره؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، او انکار دې نه کوي ګواهان کله چې راوبللی شي دپاره د ګواهۍ. نو وایي زما پکې څه کار دی چې زه ګواهۍ ته ځم؟ نن سبا داسې دی که نه ده؟ یو معامله کې څوک ګواهۍ ته نه تیارېږي، یو انسان له دشمني کتلي. الله فرمایي ګواه ته ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، او انکار دې نه کوي ګواهان کله چې ګواهۍ راوبللی شي. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، او بس نړۍ کېږئ ان پدې تکتبوه چې لیکئ تاسو دې معاملې لره صغیرا او کبیرا، که وړه معامله وي یا لویه معامله وي. دا خو د صدر کو حساب کتاب دی. خیر الله فرمایي دا ستړی کېږه، وړه معامله ده یا لویه معامله ده، الله رب العزت فرمایي لیکلو باندې مه ستړی کېږه. او لیکل چې کوي الی اجله، یعنې مع اجله، سره د دې نیټه، دا معاملې نیټې سره به معاملې دي. ذالکم اقسط عند الله، دغه رنګې کېدل ستاسو ډېر د انصاف خبره ده په نزد د الله. د الله په دربار کې دې معاملې ته د انصاف معامله ویلې شوې. واقوم للشهاده، او ډېره
مضبوطه ساتون کی دا گواهی لرا ستا گواهی لکنه هغه مضبوطه پاتې شي هغې کې باړو د شک شبهې څه ګنجایش نه راځي چې لیکلی مو شو لیکلی مو شو نو الله رب العزت فرمایي او ګواهان هم پېښ شو بس ما ګواهانو باندې مې اعتماد پیدا شو چې یاره لیکلی هم شوي وادرا الله ترتابو او قریب د دې تا چې شک به نه کوئ تاسو خبره به نه شک نه اوسي دا یو قسم معامله بیان شو زه به تاسو بیا کوم ستاسو به سوالات ذهن کې راځي خو هم درته حل کوم یو قسم معامله ده د قرض معامله نو الله رب العزت فرمایي نیټه مقرره کا وی لیکا نیټه مقرره کا وی لیکا او گواهان په مقرره تاسو به وایي چې دا کار خو ګران دی الله فرمایي خیر دی مستړي کیږي اوس قرآن کې چې الله یو امر کوي یو حکم کوي هغه د وجوب دپاره وي څه دپاره یعنی هغه کار واجب دی لیکن یو بله خبره مو اورئ دې حکمونو نه داسې ثابتېږي چې ګنې دا حکمونه واجب دي خو ورپسې آیت کې به تاسو وګورئ هلته خو د اعتماد والا معامله هم شته کله کله بنده اعتماد وکړي یار لیکلو ته حاجت نشته ګواهانو ته حاجت نشته په تا مې پوره اعتماد لکه څنګه چې وشي عام طور سره کېږي نو اوس بعض یو طرف ته معلومیږي داسې چې ګنې دا حکمونه واجب دي خو لیکن بل طرف ته چې وي چې اعتماد هم کولی شي نو دې نه دا ثابتېږي چې دا حکمونه مستحب دي واجب نه دي تعارض ورته ښکاري که نه ښکاري جواب یې دا دی حالاتو باندې ډیپینډ کوي دا په حالاتو ته به ګورئ حالات داسې دي چې اعتماد شته د ملګرو په یو نو په داسې موقع کې واجب نه دي چې ویلي خلکو کې پوهه شته خلکو کې علم شته نو په داسې موقع کې ضروري نه دي چې ویلي که هم مستحب بیا هم دي البته چې تا ته خپله علاقه ښه معلومه ده چې ربط سبا منکریږي او سبا به ملانجه ورسره راځي نو بیا په داسې موقع کې چې د فساد دور وي په داسې موقع کې واجب دي چې ولیکلی شي څوک څوک پوه شوي په دې خبره ماشاءالله خلک وي قرآن ډېر ګران کتاب تاسو به پوه شوي دا دومره 1 2 3 4 5 6 7 9 10 17 باندې به پوه شوي بس څه دي په دې کې معامله چې کوي که نه لین دین د قرضو لیکل ډیټه مقررول دي ګواهان مقررول دي لیکل په انصاف کول دي وینا به هغه کس کوي چې هغه باندې قرض دی که هغه نشي کولی څه عذر دی د هغه د طرفه به څوک نایب مقرریږي هغه به لیکل ګواه چې ګواهۍ نه راوښتی شي انکار نه لیکل لیکونکی به د لیکلو نه انکار نه کوي او ګواه به هم ګواهي د انصاف مطابق کوي لیکونکی به هم بیان لیکل د انصاف مطابق عام حالاتو کې مستحب دي لیکن دا دور د فساد 90% د قرض معامله چې وکړي جګړه پکې جوړېږي خفګان پکې راځي دا سره که نه ده نو په دې دور کې پتا باندې خپل حالت ته او د هغه حالت ته ګوره خپل علاقې حالت ته ګوره داسې فساد حالاتو کې بیا واجب اوس ګورئ مخکې دویم قسم معامله د لین دی د لاس په لاس الا ان تکون تجاره مگر کوي لین دین حاضرتا موجود تدیرونها چې اړوي راړوي تاسو دې لرا بینکم په خپل منځ کې څه مطلب بس حاضر تجارت ته اړول راړول دي پیسې ورکول دي شی ته اخیستل دي فلیس علیکم جناح نشته دی په تاسو باندې څه ګناه الله تکتبوها چې ونه لیکئ تاسو هغې لره ډېره دا ثابتېږي چې دا لیکل هم بهتر دي مستحب دي راغو یو کس یار مانا دا کپڑا راکا خدر کوما پیسې راکا پیسې درکړي راشه چې ویني چې ما تعالی دا کپڑا درکړه او
تا مالا دومره پیسې صحیح ده که نه ګناه نشته که وینې لیکي خو لیکل بیا هم بهتر دي او واشهدوا اذا تبایعتم او گواهان مقرر کړئ اذا تبایعتم کله چې لین دین کوئ تاسو په دې معامله کې هم گواهان مقررول پکار د فساد وخت کې واجب دي او حالاتو کې مستحب دي خو زیاتره د دې ضرورت اله راځي چې کله داسې غټ لین دین دلته شلو روپو خبرو کې نه راځي خو داسې غټ لین دین وي هغې کې بیا دې شیزونو ته ضرورت پیښي خو کنه فساد دور وي کنه مرسو لږ به ستړی شي الله وي مه ستړی کېږه ویې که هېڅ خبره ځان له دا عادت جوړ کړه ولا يضار كاتب ولا شهيد تنګ شوي خو نه ستړی شوي خو نه ګرمي خو هم نه ده شوې سبا ګرمي وشوه زه به ورته اواز کړم خوښ هم نه ولا يضار كاتب ولا شهيد د دې دوه معنی دي یو معنی او سرر دې نه ورکوي لیکونکي او نه ګواه څه معنی لیکونکي چې د ظلم لیکلو کې انصاف ونه کړي او ګواه چې څنګه ګواهي هغه شانته ګواهي ونه کړي خو سرر یې ورکو بل نه کوي الله فرمایي داسې دي دغه رنګې ګواه او لیکونکي چې د ګواهۍ او لیکلو له حاضر نه شو خو هغوی له ضرر ورکړو که نه الله فرمایي داسې دي او بله معنه پوهوئ او ضرر د نه ورکولی کېږي لیکونکي له او نه ګواه له کله کله داسې منشي غریب باندې دوره ربا واچولی شي ګواه دی هغه ویرولی شي الله فرمایي ده هغه له به ضرر او نقصان نه ورکوي نه کاتب له او نه ګواه ولا يضار كاتب ولا شهيد او حتی که شریعت خود دومره هم فرمایي ګوره زه تاسو یو خبر مثال طور سره ستاسو عثمان علي بھائی عثمان بھائی چې کوم دی په یو معامله کې ګواه شو دی په پېښور کې او په کوټ له محسن خان معامله چې کوم دی په مردان کې ده او هغوی په هر هفته او په دویمه هفته باندې عثمان بھائی راغواړي چې راشه یار ګواهۍ لپاره ضرر ورکول دي که نه دي په داسې موقع کې په هغوی لازم دي چې دله د دواړو طرفو خرچه هم ورکړي چای پاڼې هم ورکړي هغه دواړو پاټیانو والا باندې راځي دله به ضرر نه ورکړي خیال دی که نه دی ولا يضار دغه رنګې کاتب دی هغه له به د هغه د لیکلو خپل فیس ورکړي خپل پیسې به ورکړي ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا او که تاسو دا کار وکړو چې کاتب له یا ګواه له نقصان ورکو یا ګواه او نقصان دی نور ګواه او لیکونکي دی نور نقصان ورکو فإنه نو بېشک دا نقصان ورکول فسوق دا الله حکم ماتول دي بكم سزا یې په تاسو باندې ده واتقوا الله او یریږئ د الله نه ويعلمكم الله او خودنه کوي تاسو ته الله تعلیم درکوي تاسو ته الله چې دا وکئ دا مه کوئ والله بكل شيء عليم او الله په هر یو شي باندې پوهه دی وإن كنتم على سفر او کئ تاسو په سفر ولم تجدوا كاتبا او نمومئی تاسو لیکن کے فرحان مقبوضا نو کافی دا گانا قبض شوی خیالو کی خواه ما تاسو یہ کہنا یو قسم معاملہ دا قرض دا دویم قسم معاملہ دا دا لین دین دا دا لاس پلاس دا دوارا بیان شو کنا اس دریم قسم معاملہ دا سا بیانی دا گاڑی گاڑی متعلق ستاسو یو دو خبر کوم الا بتاسو کوئی آیت کریمه کې الله دا فرمایي چې کله سفر په حالت کې او کاتب نوی موجود نبیا غاڼو خیال لګره حال دا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه کې
چرته په مدینه کې و چې نبی علیه السلام مدینه کې و نو آیا دغه ټیم د سفر حالت و که د حضر حالت و نبی علیه السلام چې کله مدینه کې و دی د سفر حالت و که د حضر حالت حضر و سفر خو نو هغوی دار اقامت و هلته خو پاتې کېدو که نه هغوی خپل کور و که نه او په مدینه کې کاتبان موجود و که نو بے شمار کاتبان هم او ورسره حضر هم و سفر هم نو او نبی علیہ السلام یو یهودی سره د غاڼې معامله کړې ٹھیک ده دلته الله رب العزت او فرمایل چې سفر حالت کې او کاتب نه مومي نو په داسې موقع کې تاسو غاڼو کې دی ولې فرمایل سفر او د کاتب نشتوالی ځکه عموما د غاڼې ضرورت په داسې وخت کې راځي خپل علاقه کې ته ستا پیچنګلو دی نو خپل علاقه کې چې کوم دی کاتبان به هم خوشا کې چرته خو موجود دي که نه او عموما ګواهان هم موجود وي او بل هغې کې ډېر کم د دې شیزونو ضرورت راځي د غاڼې ماڼې ضرورت راځي نو اکثر د غاڼې ضرورت د سفر حالت کې راځي ته په لاره باندې روان یې صحیح ده مثال طور سره تاسو ملګري یې که تاسو روان یې په لاره باندې یا یو داسې علاقې ته تللی چې هلته تاسو نه پېژني د شپې 10 بجې دي او تا ته د یو شي ضرورت شو د موبایل د کارت ضرورت شو نسوار درته ختم شي یا نسوارو ضرورت شو او وایي چې یاره زه خو تا باندې اعتماد نه کوم داسې 15 شپږ نور هم پښتانه راغلي او داسې رانه واغېسته او بیا پیسې رانکړي نو ته به څه کوې په داسې موقع کې ورته ویې وروره زما دا ګاډۍ واخله خیر دی زه در پیسې چې راوړم ګاډۍ به رالره خیال لري که نه دی زما خبرې ته دی که نو عموما د ګاډۍ صورتحال ضرورت په داسې وخت کې پیښي نو لنډه خبره ده که کاتب وي که نه وي که سفر وي که حضر وي د ټولو صورتحالو کې حالتونو کې ګاڼه جایز ده خو ګاڼې سره لفظ راوړو ګاڼه مقبوضتن قبضه شوې مقبوضتن څه قبضه شوې یعنی ګاڼه صرف قبضه کول دي فایده ترې نه دي اوچته که ګاڼې نه دې فایده اوچته کړه دا سود دی که ګاڼې نه دې فایده اوچته کړه نو دا سود دی فهم پکې نه شي کولی فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اس معاملہ راغه د اعتماد څلورم معاملہ د اعتماد ده نو که اعتماد کو بعض استاسو په بعضو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ نو ادا دي کی هغه کس چې امانتدار ګرځولی شي یعنې اعتماد پې شوی دی هغه د ادا کی امانته امانت څه معنی یار تا باندې اعتماد شو که نه چې اعتماد در باندې وشو گویا کې ته امانتدار وګرځولی خیال دی که اعتماد در باندې وشو گویا کې ته امانتدار وګرځولی شوې نو الله رب العزت فرمایي امانت یو خیانت ناروا دی که نه تا هغه ته هغه دغه امانت ادا کړه هغه له هغه حق دې نه دا ثابتېږي چې د اعتماد والا معامله هم کېدی شي د اعتماد والا معامله هم کېدی شي خو ته به کس ته هم ګورې حالاتو ته به هم ګورې ځان ته به وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا خامخ او خامخا یریږي دي د الله نه چې رب د یار بار بار وي واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله وَلْيَتَّقِ اللَّه ولې دغه معامله د لین دین ده دې معامله کې بنده اکثر اخویږي ځکه وایي الله نه ویریږي وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ او مه پټوئ ګواهي وَمَن يَكْتُمْهَا او هغه څوک چې پټې کړه ګواهي فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ نو بېشکه ګناهګار شو زړه د ده زړه یې ګناهګار شو او زړه د بدن بادشاه دی او چې دا بادشاه د ګناهګار شو نو پاتې پکې څه شو همدا زړه دی چې سترګو ته د لیدو حکم کوي غوږونو ته د اورېدو حکم کوي نو چې دا مرضي شو که نه نو ستا سترګو ته به ناروا ولیدو حکم کوي غوږونو ته به ناروا اورېدو حدیث شریف دی الا ان فی الجسد لمضغه
خبردار په جسد کې د انسان په جسم کې یوه ټوټه ده، یوه لوتړه ده، د غوښې یوه ټوټه ده چې کله هغه سمئ ټول بدن به سمي، چې کله هغې کې فساد راشي ټول بدن کې به فساد راشي. الا وهي القلب، خبردار هغه ټوټه کومه یوه ده؟ پوه شوئ؟ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. والله باغ چې تاسو یې کوئ پوهه دی. تاسو نه څه لږ یو تپوس کو دا لین دین دا معامله چې کومه ده دا ګواهي دا د دین په معامله کې خبره کېږي که د دنیاوي لین دین دنیاوي معاملاتو خبره دنیاوي د دنیاوي معاملاتو یوه ګواهي چې پټه کړه د زړې ګناهګار شو. هغه عالم هغه ملا چې هغه سره د دین یوه ګواهي ده او هغې د عوامو نه پټوي چې زما امامتي به خراب شي، زما خطابت به خراب شي، ما به څوک وشړي، ما پسې یو بیا څوک مونځ نه کوي، زما په بیان کې او زما په درس کې به څوک بیا کیني نه، د هغه اندازه ولګوي چې هغه څومره ګناهګار د دنیا یوه معامله کې ګواهي پټه کړه زړی ګناهګار شو چې د الله ګواهي پټه کړه د هغه مسله. او نن سبا اکثر خفه نه شئ، اکثر دغه حال خلک پوهېږي هم نه چې شرک وایي څه ته یا که زه تاسو له تپوس وکړم چې شرک څه ته وایي او شرک یو څو قسمونه راته لږ ووایه. بدعت څه ته وایي، د بدعت قسمونه راته ووایه او د بدعت لږ تعریف ما ته وکړه. جواب به یې تاسو سره که نه ما ته پته نه ده دا قصور ستاسو نه دی، دا زما دی، دا زما غونده کې هغه کسانو دی چې هغوی په دیزي باندې کښېني او بیان وکړي. خیال دی که نه دا فضایل مسایل بیانېږي د الله بنده ته هغه ته ډېر د روژو ترغیبات ورکړه چې فلانکې روژې ډېر ثواب دی او د ډنګلې روژې ډېر ثواب دی. د دوه زرګونه روژې دي ونیسي، زرګونه روژې، خو چې په هغه کې شرک یا بدعت دی د هغه عمل ښه دي. بس دې فضایلو زور مسواک چې کوم دی یو ګز پکار دی او یو لیش پکار دی. پرېږده دا خبرې یو کال وروسته وکړه. ټول علماو ته درخواست پکار دی چې دا مسواک او د پنسو دا مسلې او د بریتونو او د ګیرې دا مسلې مهرباني وکړي او د ټوپۍ او د پګړۍ دا مسلې یو کال دپاره یې وروسته کړئ، یو کال کوشش وکړئ چې نور هېڅ بیان به نه کېږي، بس خلک به پوهېږي چې شرک او توحید څه دی، سنت او بدعت څه دی. خیال دی که نه؟ او خلک به په هر پوهېږي چې یاره دا په مونځ کې مونږ څه وایو د دې څه معنه ده. یو کال ته وګوره انشاءالله بیا به خپله هغه نیکو اعمالو طرف ته شوق پیدا کېږي، بیا به یو عمل هم ډېره ویلي وي لوی قدر به خو چې ایمان نه دی جوړ، بدعات دي او شرکیات دي، د دې اعمالو څه حیثیت دی د الله تعالی. زما خبره پوهېږي که نه؟ ما تاسو ویلي چې کله مهارت ویم ما ته ډایرکټ وایي چې یاره په دې خبره دې پوه نه شو، یاره خبره دې غلطه وکړه، تاسو ته مکمل اجازت دی. که غلطې زه به ووایم غلطه مې وکړه، قسمه یې زه به ورته ویم چې دا خبره مې داسې نه ده داسې ده. صحیح ده که دا سوال شوی دی السلام علیکم مرض یو بل ته منتقل کېږي او که نه؟ که منتقل کېږي نو نبي علیه الصلاة والسلام د حدیث څه معنی ده؟ لا عدوه. علماو خو لیکلي دي چې دا زمانه جاهلیت دا عقیده ده انتقال د مرض، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل لا عدوه، ګنې ویل به یې چې دغه اوښتې نورو سره زه په بعضې الفاظو نه پوهېږم خو بهرحال په مطلب هم پوهېږم. او دغه حدیث چې د بیعت او د زمرد او د اسد راغلی نو هغه استثناء ده چې بزاو لګي او عام بیماریانې نه لګي. یاره زه به تاسو لنډ ویم که نه. یو حدیث دی لا عدوه، په دې ما مخکې خبرې کړي دي. لا عدوه مرض یو کس نه بل کس ته نه منتقل. ټیک ده؟ لا عدوه مرض د یو کس نه بل کس ته نه منتقل. دې مفهوم سره به مونږ ګورو
نبی علیہ السلام یو جسامی مرض والا داخل لاس ونیو او ځان سره روټه تکیو خیال دا دوش دین علاوه نور هم داسې روایات یقیني طور سره شته خو بل طرف ته هغه حدیث هم شته فر من المجذوم کما تفر من الاسد یا کفرارک من الاسد د جزامي مرض والا نه داسې تخته لکه څنګه چې د زمري نه تښته کېږي ٹھیک ده او هغه حدیث هم شته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیعت اخیستو لیکن د یو جزامي مرض والا نه بیعت واغستو خلاص ورسره میراونه کو زبانی بیعت باندې اکتفا خیال لګا اوس د ټولو روایتو سره بسکه دلی علماء کرام یو دو تاویلات کی بنیادی یو دا کم احادیثو کی شدی چه لا عدوہ بیماری د یو کس نبل کس تا نه منتقل کیږي نو د دې معنی دار چې از خود نه منتقل کیږي څنګه د جاهلیت عقیده دا چې په خپل منتقل شي بس چې منتقل شي یو کس نبل تا د دې احادیث معنی دار چې په خپل نه منتقل کیږي او کوم احادیثو کې چې منتقل کیږي چې اشاره ده کوم یو کې نو د هغې معنی دا ده چې باذن الله منتقل کېدی شي ضرور نه چې منتقل بشي ته ګولۍ خورې میډیسن اخلې ضرور نه چې ته به ښه شي الله دې ښه کوي باذن الله ښه کېږي الله خدای یو سبب دی نو دغه رنګي بیماري منتقل کېږي نه ها خپل نه منتقل کېږي که الله رب العزت خوښه شي نو بیا د دې کس ته چې کومه بیماري ده تا ته ځانونه ساتلو نو کېدی شي چې هغه بیماري تا ته پرېږدي دا خبره باندې ورسېږي که نه نو کومو روایاتو کې چې دي چې نه منتقل کېږي معنی خپله نه منتقل کېږي کومه راشه معلومېږي چې منتقل کېدی شي بیا بعضې بیماریانې دویم تعویل پکې دا هم دی بعضې بیماریانې هغه دي چې هغه نه منتقل کېږي شوگر او بلډ پریشر والا تا سره ناست دي هغه بیماري تا ته په صورت نه لګي او بعضې هغه دي چې هغې د منتقل کېدو خدشه او خطره موجود دی زکام دی دغه رنګې نور نو دا بیا احادیثو نه موږ ته دومره معلومه شوه چې بعض بیماریانې هغه دي چې هغه باذن الله که ته د هغه سره ډېر اختلاط او ډېر ناسته پاسته کړې نو د هغه نه تا ته باذن الله لګېدی شي باقي اوس دومره موږ ته معلومه شوه نور د طب والو خبرې نور به موږ د ماهرین فن او میډیکل والو نه معلومات کوو چې کومې بیماریانې داسې دي کومې داسې خیال یې جواب از خود نه منتقل کېږي باذن الله بعضې بیماریانې منتقل کېدی شي او ها دومره ده که د نبي علیه الصلاة والسلام غونته کې کامل الاعتقاد دا چاره خو دا تاسو نبی علیه الصلاة والسلام ورته کې کامل الاعتقاد یو کس وي که نه نو هغه دپاره بیا هم ګنجایش شته دې وجې نبی علیه الصلاة والسلام هغه جذامي مرض والا ځان سره کېنول خو لیکن مونږ او تاسو کمزوري عقیدې ٹھیک ده که نه نو زما او تاسو خلکو دپاره نبی علیه الصلاة والسلام دا تعلیم هم ورکړو چې هغه سره بیعت وخت کې لاسم ملو نو یو خدا سره چې نفرت ترې نه کې هغه نه وي پکار په بهرحال سلام دعا ټیک ده ډېر لاس میلاولو ډېر غاړې میلاولو زموږ خلکو غاړه څنګه او خېټه او سینه جنګوي بل سره شریعت کې معانقه ده معانقه دې ته وي چې سټ وجنګوه دې سینه او خېټه هم جنګ خیال دی داسې بسې داسې ورسره سټ صرف وجنګوه زموږ خلکو غاړې به چې بدي زور به هم درله را درکړي صحیح ده یار استعمالي به الله وباسه وکړه نو ډېر هغه اختلاط او دا نن سبا د وبا حالت دی ګرځي خیر دی که دې کې احتیاط وکړي شي څه بدلو پکې نشته بهتره ده احتیاط وکړي صحیح دا بل خبره راغو په دې به زه ډېر ټایم خو نه اخلم ستاسو شب بارات خلک بارات وایي که نه څوک بارات وایي نه دا شب بارات دی او نه شب برات دی دې ته خلک وایي شب براعت
शबी बराअत पेजन बराअत वेले की बैकाट और बेजारे कुरान और अहादीस की चिचर तो हम लफ्ज़ द बराअत राखले ने आगे के माना द बेजारे माना द नफरत माना द बैकाट मौजूद है उस खबर अलकबल तरफ तला बल शब बराअत शब अगस्ते शवेले लफारसे बराअत दर अरबे लफ्ज़ जो फारसी पर किरागन और सना से लिंक लाड शी ईरानिया अहले तशय्यो हज़रात तरफ सना सा यो क्लिक मिलावी ही और दा बराअत और तबर्रा यो शेदे दा बराअत और तबर्रा दा शिजुनहुम अहले सुन्नत की नहीं दा शिजुनहुम कहानी और सिर्फ दीनुल बानी खबर को ब्याह रासा शियागानो तुहफतुल अवाम दागियो किताब दे आगे की दागी अकीदा दा लिखले शवे दा दागी नजरिया दा लिखले शवे दा छे 15 शाबान बांधे दागी जकम इमाम अमर अलैहिस्सलाम लफ्ज़ गैर हले वीदरी च सुमर फसाइल दी कना दा वीदी वजह नदी च पदे कि इमाम अमर अलैहिस्सलाम यानी आखी जकम तोलसम इमाम दे जान ने छोड़ करे दागन विलादत और दागन पैदाइश करता और दागी च सुमर द खुशाले और रस्मी कना दुमर द अगी प मुसलमानानु प सहाबो और प अहली सुन्नत बाद दलानत वैलो अगी द बेसारे द ऐलान कौल और द नफरत द इजहार खबर और सी नहीं कौन दा खुशो शबी बराअत शब बराअत पर माना पेश हुई यानी हगशपा चे अगी की शियागान मुसलमानानो ना द बैकाट ऐलान की द बुग़्ज़ और द नफरत इजहार की द नुबम ज़मूंगा न दे द नुबम नामी यो खबर द्वेम खबर अब उस मुंगरा शो शाबान था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर शाबान पर मियाश के खडेरे रोजे हुए सही ना खडेरे रोजे बेली हुए दर रमजान टोल मियाश दर शाबान अक्सर मियाश रोजे बेली हुए यो द शाबान पर मियाश को किदा सूरत हाल पश पवरजो की पहफ्ता की हर पीर और हर जुमेरात रोजे बेली हुए हर पीर और हर जुमेरात टोल का दूसर और पम्बियाश की धन्ना इस्लामी ब्याश 13, 14, 15 रोजे बेली अय्याम 20 वर्तवे की लोगोरा पम्बियाश तो के शाबान की लटूल ज़ियाती रोजे रमजान न इलावा ब्या हर ब्याश की 13, 14, 15 हर हफ्ता के हर पीर रोजे मेरा शैतान सके फजेद दी खल्क शौक पैदाशिश रटोल शाबान मियाश कोशिश कौल दी रोजो ता जानते टारगेट कड़ी हुई सब सिर्फ पिंजल सब अदरे मुतालिक रिवायत हम बयानी की आखिर रिवायत तुमरा ज़ईफ और तुमरा कमजोर है ये चाहता कबली दो न पाए वाले बात से निकले कड़ी वाले करो बात से करती सही अगर निहायत ज़ईफ और निहायत कम हत्ता की तिरमिजी के लिए सुनन तिरमिजी के लिए इमाम गोरवी तिरमिजी की हदीस राज़ी खुदा नु पूरी ची इमाम तिरमिजी सिंह का हदीस जिक्र की और पसे फरमाई ची इमाम बुखारी ने मेवरीद इमाम बुखारी फरमाई ची रिवायत ज़ईफ आप याद से करके ख्याल नहीं करना नी मैं खबर से करकी नी मैंने से करकी कर रोजे खबर पदी क्या दरी रोजे मुतालिक चकम रिवायत ते सख्त ज़ईफ रोजे दी बोल ग़ाड़ शाबान की खड़ी रियूनी सकना हर भी रोज जुमेरात निसा और पिंजर नसम और खुदार नसम स्वाद नसम पिंजर नसम और निसा और बाकी दा हाल वागारे पके पखी की उन पे दाते बदन के इजाफा ज़ता उस बस लन खबर को मैं सहाबा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द फजीलत द वक्तुल हरीस वो करो द फजीलत प वक्तुल की द इबादत शौक वो करो इबादतुन बेकुल कना कुल बे
چرته هم دا نه دي راغلي چې هغې 15 تاریخ د شعبان د دې شیز لپاره خاص کړي. عبادات کوئ، روجې نیسئ، نوافل کوئ، ذکر اذکار کوئ. رمضان را روانه د شعبان په دې میاشت کې ښه ډېرې وکړئ که نه، اونیا ورځ په خاص کې او ټارګېټ کړئ. دا خبره پوهېږئ؟ یاره وایي په دې شپه باندې تقدیر لیکلی کېږي او تقدیرونه بدلیږي. د الله باندې تقدیر ازل کې لیکلی شوی، ازل کې لیکلی شوی دی. ازل تقدیر ازل نه لیکلی شوی، ازل کې نه دی. تقدیر د ازل نه دی. تقدیر د الله علم ته ویل کېږي، د مخلوق متعلق. او د دنیا د پیدایش نه 50,000 کاله پهله لیکلی شوی. د دنیا د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې تقدیر لیکلی شوی. اوس لیکلی کېږي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ د دنیا د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې تقدیر لیکلی شوی، لیکلی کېږي نه دوباره. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلمونه اوچت شوي دي او هغه چې کوم صفو کې تقدیر لیکلی شوی دی هغه صفې هم اوچې شوي دي، نور لیکل پکې نه کېږي. خبره ختمه شوې ده، بدلیږي نه، دوباره لیکلی کېږي نه. او هغه آیتونه چې کوم ذکر کوي ګوره وي قرآن کې ذکر دی د دې شپې چې فیها یفرق کل امر حکیم، په دې کې فیصلې کېږي د تقدیر ناجي نه. دا خبره نه ده. هلته الله وایي انا انزلناه فی لیلة مبارکة، ما قرآن نازل کړی د برکت په شپه کې. یعنې د برکت شپې نه مراد شب براءت دی. تاسو وایي قرآن په کومه شپه کې نازل شوی؟ لیلة القدر کې، لیلة مبارکة کې. او دا شپه کوم کې چې قرآن نازل شوی دی دا کومه میاشت کې ده؟ دا شهر رمضان میاشت ده. نو د رمضان د میاشتې د لیلة القدر او د لیلة المبارکة والا آیت په 15 د شعبان ورفع. څومره ظلم دی. او الله فيها يفرق كل امر حکیم. د دې معنی سره معنی باندې زه پوهیږم. او په سورة القدر کې مونږ دغه خبرې دي تقدیر لیکلی شوی دی. لوی لوی فرښتې چې کومې دي نو هغې ته د یو کال بجټ میلاویږي، هغه هم په لیلة القدر کې د یو کال بجټ هغې ته میلاویږي چې ګوره په دې کال کې به دومره پیدا کېږي، دومره به پکې مري، دومره به باران وغیره وریږي وغیره وغیره. او هغه فرښتې بیا د الله حکم په هغه پوره کال کې نافظوي. نو تقدیر نه لیکلی کېږي نه بدلیږي، لیکلی شوی دی کوم چې دی هم هغه دی. خو په لیلة القدر کې تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. په لیلة القدر کې فرښتو ته لوی فرښتو ته د یو کال بجټ میلو شي، تقسیم شي، فیها یفرق، په هغې کې تقسیمیږي، تقسیم شي او هغې بیا ځمکې طرف ته راځي. او ټوله خبره د لیلة القدر د دې شپې نشته. نو په احادیثو کې د شب براءت یا د لیلة البراءت نوم شته او نه ذکر شته، بلکې په بعضې روایاتو کې تذکره میلاویږي د لیلة النصف من شعبان. د شعبان د نصف لفظ راځي پکې، نصف شعبان لفظ پکې راځي. زموږ خلکو له شب براءت نوم ورکړو که نه. نو نصف شعبان ذکر راځي، خو یو حدیث هم د هغې په معامله کې صحیح او مستند نشته، هغه ټول ضعیف. ټیک ده. او باقي دا قبرستان ته تلل په دغه ورځ او دغه شپه باندې په دین باندې ما تاسو ته ویلي دي صحابه او نبي علیه الصلاة والسلام موږ نه ښه پوهېدل. هغې نه ثابت نه دي. روایت چې پېښ کېږي ټول کمزوري دي، صحیح پکې یو هم نشته دی. ښه مزېدار عباداتو له ضرورت دي، ذکر اذکار دي، تلاوتونه دي، قرائتونه دي، خیراتونه دي. قبرستان ته ځه، د شپې هم ځه، د ورځې هم ځه، نن هم لاړ شه، سبا هم لاړ شه، هر وخت لاړ شه. او دې لپاره چې مرګ درته در یاد شي او د آخرت یاد درته راشي او د دنیا د شوق ختم شي. ټیک شه. او باقي اختلافي خبرونه بنده ځان ساتي. اتفاقي خبرې شته که نه؟ ما تاسو ویل هر پیر او هر جمعرات بې روژه نیولی نیسه، هر اسلامي میاشت 13 14 15 روژه به یې نیولی نیسه، شعبان کې به یې ښه ډېرې روژې نیولې نیسه.
तहज्जुद बे कोई तहज्जुद का हुआ तो आगाने में होती तो आगाने ठीक है बस चूंकि टाइम हम लगते हो देर खबर अल्लाह ने नजर तो पड़ा अल्लाह ने मौत उस कोई किताब कोई किताब